په دې منځ کې یو ټیلر خیمه ټیلر زمونږ په دې کلي کې سوات کې په دې غرایزو علاقو کې یو کس ځان له ګاډۍ اغوستی او کسټم چور نو ته وایي راځه چې د ټولو خلکو ته یې وښیم د خپل وروڼو ته یې وښیم پښتانه خو داسې یو که نه کاږه غونته یو چې د خپل وروڼو ته یې وښیم د کلي خلکو ته یې وښیم چې زما هم ګاډی دی چاپېره یې ګرځو را ګرځو نو په دې چړای کې داسې ولاړ دی د په ریوس کې هغه ټول اټومیټک شی دی که نه د زنانو د ګوډو شی دی او یو موټر خو خیر نعمتونه خو ډېر دي د الله پاک خو دا اټومیټک پکې خالص نعمت الله دی نو هغه یو ګاډی ته مخکې شو هغه بابا ورته وویل نو سیته هلکه به چوړیا هغه ګاډی خو درنه مخکې شو وی هغه ډي تکو که نه یو ته هم ډي تکه که نه جو خلکو ورته هغه چې اکسلیټر ورکړو که نه چړای کې اترای کې ولاړو او یو شاته راغی ګاډی هم چق په چق شو بابا هم خوږ شو نوسې هم خوږ شو بیا به ورته خلکو په کلي کې وي ډي تی که یلکه ډي تی که هغه په خپل وروڼو باندې بیا راپورټ وکړو وی دا د وروڼو د لمسولی دی خلک کلی لمسولی دی چې ډي تی که وی یار چې د میلمه شي پاتې شپې ته که یار چې د میلمه شي پاتې شپې ته که خلک چې وده شي بیا یې ډي ته که دا خرابه خبره یو ډېره خوښه ده ما ته تاسو کوم ناروغاني ما وسوي الله پاک ته وبخي سره د دواړو دغه قبر سره او قبر د خدای پاک د نور نه ډکي هغه بابا قیتو او ما له مخې له راغی ما بابا السلام علیکم منیجر صاحب په خیر ما ستا هغه د خوشحالۍ هغه اشعار مې نه یېرېږي تا ته پکې څه یاد دي او ما ته پکې یاد دي لکه هغه دا ویلي چې خوشحالي ته ځان په خپله خوشحاله وه د چا نه دا تمه نه کې که د تمه د انسان د دره پرېږړه ما ته ګورې ما ته بادشاهي دې مبارک شه که ګدای هغه یو خوشحالۍ باره کې ویلي چې خوشحالي ځان له پخپله ورکوه خوشحالي ځان له پخپله ورکوه او که څوک نه درکوي نو خپله ورکوه خوشحالي ځان له پخپله ورکوه که څوک نه درکوي نو خپله ورکوه که محتاج خلک ډېر انصاف وکړه هر محتاج له بې بدله ورکوه او داسې نه چې یو ځل ورکوي بیا قلار شي د خیر کار دی څو ځله ورکوه نوې روغانۍ دی هم د خیر په تمه ناست دی وی کله کله پکې دله ورکوه نو مای بابا ما ته یو دوه اشعار پکې یاد دي وی ووایه ته مای خوشحالي ځان له پخپله څنګه ورکم خوشحالي ځان له پخپله څنګه ورکم چې څوک نه راکوي نو خپله څنګه ورکم او که محتاج ته مې ووایي خیر مې نشته محتاج ډېر دی بې بدله یې څنګه ورکم او ما یو ځل غلطي کړې بیا قلار شوم ضمیر صاحب ما یو ځل غلطي کړې بیا قلار شوم ډېر سخت کار دی څو ځله څنګه ورکم نو اکبر ځان لره ډېر شي په تمه ناست دی کله کله پکې دله څنګه ورکوم ما ته یې بچو زمونږ هغه دغه خو دې الټه کو ما که زه وزګار شم ستاسو دا کتاب به ټول الټه کړم الله دې وبخي زبردست انسان زبردست د هغه نوم به پاتې دا کتاب به پاتې د هغه وینا به پاتې هغه نشته په دنیا کې چې څو پورې ژوند دی د نصیب نه سوا هېڅ نشي موندی په نصیب پسې پردي وطن له مزه خپل پردي سله په ځان پورې خندی نو بس پوره ده دې ضمیر چې درته ووي په نرۍ خبره پوه شه که بندی ای اکبره په نیکۍ کې سستي مه کړه د بدۍ په کار کې نشي ګړندی